اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زه د خپل یوټیوب پروګرام لپاره دا وخت د کوزدر تحصیلات انزي چې کم د اشبان روډ باندې سانام دی الته حاضر یم او ولاړ یم. سانام ډیم دلته پروپوزو شاته تاسو د عینې چې یو کار چې کوم نه په دې باندې شروع شوی دی، خاوګاډي لګیا دي، اسکیویټر راغلي دي، رولر راغلي دي، خاور او شګه چې کوم نه د وباسي او لاندې پرس چې کوم نه د هغې د فیلینګ لپاره او په هغې باندې بیا دغه لپاره یو کار روان دی. یو هفته وشوه چې په دې کار شروع شوی دی. د سانام ډیم هسټري چې کومه ده نو هغه دا ده چې دا په کال 1958 کې منظور شوی پروپوز و. بیا چې کوم مشرانو موږ تپوسونه کړي دي نو په یو کم اویا کې چې کوم دی نو بیا د دې منظوري ورکړی شو. د هغه وخت نه بیا 4 کې چې کوم دی نو دې بیا دلته کې یو سړی ونیوی شو چې هغې ته اله ولګېده او هغه به د اوبو هغه سطح چې کوم ده نو هغه کته چې یاره دا چې کوم دی نو څومره حده پورې چې دی نو دا اوبه دلته کې په دې طرف باندې تېرېږي. خو د هغه وخت نه تر دا ډیم چې کوم دی نو دا د دې باندې کار شروع کېدل یا دا چې کوم دی د ځان ښکار. بیا د جاپان جایکا کمپني چې کومه ده نو هغې راله 2015 کې او هغې وویل چې دا ډیم چې کوم دی دا مونږ جوړو. خو په هغه وخت کې یو سیاسي جماعت یا مطلب چې هغې د هغې لار ونیوه، بینر یې ولګولې، خلک یې راغونډ کړل. دغه دا سیاسي دغه ښکار شو انتشار او جای کوله چې کوم دی نو هغې انکار وکړو. بیا دا دغه شانتې پرته وه. سانام ډیم په 1968 کې پروپوز او په سن 2000 کې بیا مونږه د اریګیشن منسټر د هغه وخت سره چې کوم سیټ اپ و د هغې کې شمس الملک یو منسټر و، د هغه سره زموږ رابطه وشوه او هغوی بیا په هغې کې ډېر زیات ایفرټ سو. هغې بیا ولګېده او اریګیشن چې کوم سمال ډیمز ډپارټمنټ دی هغې ته پکې چتۍ وکړه. د هغې پکې بیا ماته هم دغه راغی انټیمیشن لیټر پکې ماته هم راغی چې په دې باندې به انشاءالله چې موږ کار شروع کوو. خو د اویلیبلیټي اف فنډز نشته چې کله فنډ میلاو شي نو کار به پې شروع کوو. بیا په هغې کې جایکا والا راغله په 2005 کې او فروټ ویجیټیبل شو مونږ ارینج کړی وه. هغې وکته په دې غرض باندې مو د هغه ارینج کړې وه چې دا وګوري چې زمونږ د علاقه کې هر یو شی کېږي، خو موږ ته صرف او صرف د اوبو مسله ده او د اوبو د مسلې د حل لپاره زموږ سره واحد دغه دی چې یاره زموږ سانام ډیم جوړ شي. د دې سره به زموږ ټولې مسلې حل کېږي، هم د اوبخور مسلې، هم د سکو د اوبو مسلې. ځکه مونږ اوس حالن ساعت د ډېر لوی مسلو سره مخ یو. 1 غنټه اوبه نن سبا په 2000 روپۍ ملاویږي، ځکه چې بجلی ریټونه هم ډېر زیات دي، ډیزل هم ډېر زیات ګران دي. نو په دې وجه زمیندارو ته پکې هېڅ نه پاتې کېږي. او که دا سانام ډیم څنګه چې شروع دی الله دې په خیر سر ته ورسوي. خو که په هغه وخت کې جایکا والا جوړ کړی وی نو په هغې کې به دا زبردسته مزه وه چې څومره کیچمنټ ایریا ده. په کیچمنټ ایریا کې د هغوی پروګرام دا و چې موږ به په ټول کیچمنټ ایریا کې چیک ډیمونه جوړو، هغې کې به موږ پلانټیشن کوو، هغې له به خلکو له ځمکې جوړو او بیا چې دغه نه لاندې کومه ایریا راځي چې کوم به اوبه کېږي چې کم از کم 2100 ایکړ ځمکه د هغې نه لاندې کېده چې په دې باندې به خبره کېږي. نو که دغه په هغه طریقه په هغه ټایم کې جوړ شوی نو ډېر لوی د خیر او وس یم الله رحم وکړي چې جوړ شي. خو زما به لږ دا درخواست چې کیچمنټ ایریا کم از کم په هغې کې چک ډیمونه او پلانټیشن وشي چې یو دم راته بیا سل ټپ کېږي نه ډکېږي راته نه. نو بس الله دې رحم وکړي چې په خیر باندې سر ته ورسي. چې بخبیدار خان کله ایم پی ای شو په کال 2014 کې نو د هغې نه پس هغه یو کوشش شروع کړو چې یاره سانام ډیم چې کوم دی نو په دې باندې کار شروع شي او دا وشي. او په دغې حواله باندې احمد حسن خان چې کوم دی نو هغه سنیټر او امیر مقام خان هم په مرکز کې چې کوم دی د هغې حکومت نو ډېر ښه د هغې وس او دغه رسېدو حسن اقبال هغه د اقتصادي او چې کوم دغه منسټر د پلانینګ نو دا هغې په حکومت کې د نواز شریف په حکومت کې چې کوم دی نو بخبیدار خان یو کوشش وکړو دلته د پرویز خټک سره هم د هغې تعلق چې کوم دی نو ښه برابر او د صوبایي حکومت سره په اشتراک باندې دا منصوبه چې وه نو دا هغې منظور کړه. د ایکنیک نه منظوري واخسته په دې حواله باندې پکې هغه د واپډا هاوس چې کوم د لاهور دغه د هغې ته هم څو ځله تللي وو د ایکنیک نه منظوري واخسته او په هغې باندې بیا دلته هغه پرویز خټک له دغه پروګرام وکړو د دې راتلو چې د کار پرانیسته وکړي ځکه تقریبا 4 کروڑ روپۍ په هغه وخت کې چې دی نو هغه دې ته راغلې وي او د ډي سي په اکاونټ کې پرتې وي. خو
بیا یو ځل چې کوم دنو د سازش کار شو د یو بل سیاسي جماعت کشران مشران او هغه د دې ځای خلک چې کوم دنو هغه بلوکو عوام خلک به راایستل په د پی ټی آی چې کوم مقامي مشران هغه په دې مجبور کړه چې د پرویز خټک هغه دوره به حیثیت وزیر اعلی او نن چې کوم وزیر اعلی د محمود خان صاحب د په وخت د ایریګیشن منسټر دی راتلل او دلته کې د کاده شروع کولو باندې پرانیسته کوله خو هلیپیډ جوړ شو کورسۍ راغلی وې د روټۍ تنظیم چې ون د هغې لپاره پیسې ورکړی شوې خلکو ته ویناګانې شوې او د شپې هغه دوره چې کومه ده نو هغه کینسل شوه په دې حواله باندې چې بخبیدار خان د دې ډیم د جوړولو کریډټ چې کوم ده نو لکه دا ونلي خو دا یو خبره د بخبیدار خان الله دې وبخي کامیابي ده چې که په هغه وخت کې په 2005 کې د خدای بخلي ذاکر الله خان کوشش کړو نو په 2013 کې بیا خدای بخلي خدای دې وبخي ځوانه د الله تعالی وبخي نو بیا بخبیدار خان دا یو کوشش وو چې هغه د دې چونکې منظوري اخیستې وه چې یو سړی یو څیز یو ځل منظور شي نو بیا په هر بجټ کې چې کوم دی هغه منصوبې ته خپله حصه بجټ چې کوم دی خپلې پیسې هغه ځي نو دې ته تر اوسه پورې هر سالانه بجټ چې د مرکز نه راغلی دی نو د دې حصه چې کومه ده نو هغه دې ډیم ته چې کوم دی نو راغلی ده د سانام ډیم جناب بخبیدار خان مرحوم منظور کړو ټنډر شو ستاسو کته ته یاد نه نو پرویز خټک ستاسو سابقه وزیر اعلی لاړ چې تاسو ته وکړي چې پاتې شو او تاسو سکیورټي ریسک لیټر کړو په ډي سي باندې او موږ دلته استفتاء لپاره ګراوند سجاو کړو او تاسو پاتې کړو د څه وکړه یاد دي کنه چاته اوس چې کوم دا جوړیږي نو همایون خان ایم پی ای دی او دا یو کریډټ هغه ته ځي چې هغه د هر هغه کس د هرې هغې پارټۍ د هر هغه مشر سازش چې کوم دی نو د هغې مقابله وکړه د هغې پروا یې ونه ساتله که هغه مقامي خلک وو که هغه د دې تحصیل کې د نورو سیاسي جماعتونو خلک دی د هغه هېڅ چا پروا چې کوم دی نو همایون خان ونه ساتله او ویې چې باید دا ډیم به جوړیږي او ښه په کلکو سترګو باندې په دې ډیم باندې چې کوم دی نو د کار شروع کړو دا یو ډېره ښه خبره ده ځکه چې دا یو ډېره ښه منصوبه ده دا د تحصیل دینزي د ترقۍ منصوبه ده دا د سیلګرۍ د ترقۍ منصوبه ده د سیلګر چې کوم دی کوم چې نن سوات ته ځي هغه به سبا په دې طرف باندې راځي دلته به ورسره پارک هم جوړیږي دلته به ورسره چې کوم دی پکنیک پوینټس هم لګي د سانام ډیم منصوبه ډېره زیاته اهمه ده د علاقې دپاره په دې وجه ده چې دلته کې د اوبو لیول چې کوم دی نو دا انتهایي لاندې تللی دی او کوم چې پټي دي زمونږ نو د هغه د پیسو په اوبو باندې دي او نن سبا ګنټه د زمیندار دپاره په 2000 روپۍ ده نو د دې ډیم نه به زمونږ زمیندارو ته انتهایي زیاته پیدا وي د دې نه به زمونږ ځمکې زرخیزې شي او زمونږ دلته کې به د روزګار مواقع هم زیاتې پیدا شي خو یوه خبره زه کول غواړم او هغه ده چې د دې ډیم نه چې کم خلک متاثره دي د چا ځمکې به دې کې راغلي دي نو پکار دا ده چې هغې ته مناسب معاوضه ورکړی شي او د هغوی دا خفګان ختم کړی شي چې د خلکو ته ترقۍ زمونږ پیسو یا زمونږ د ځمکو په تاوان باندې ده نو زما دا سوال دی د حکومت نه چې دې خلکو ته دې پوره معاوضه ورکړی شي نور دا منصوبه انتهایي زیاته اهمه ده او ډېره زیاته ضروري ده زمونږ د اسپن پی چې دغه ته موږ په خپلو نظر وغولدو دغه د صرف شیشه ښکته کي چې د ډیم د ایریا تماشا وکړم چې څوک پکې شته او که نه نور په دې طرف نه راغلی چې یاره د دې خلکو به څه روزګار یې څنګه به یي څنګه منئ کورونو پکې د خلکو راله هغوی پکې په خپل ځاني 47000 فوټ ځمکه مې پکې راغله او د نش برابر پیسې راکړي لکه راکړي لا نه دي خو لکه داسې اندازه راوښتې ده نو موږ به څه کوو دا زمونږ ټول یوه علاقه ده یو د پیدې یو خبره ده خو داسې کار دی چې د دې خلک پې دغه و معتقدو اوس چې کوم دی نو صحیح شو او موږ پې ډېر خوشحاله یو او ښه د کامیابۍ کار دی او خدا یو د عزت کار دی د مقامي خلکو له څه نوکرۍ څه خامخا څه بندوبست یې وکړي ولې چې د خلکو سره نن سبا ظلم وشو دا پټي مټي دا ګډ وډ شو نو چې بیا خو ته هم څه میلاو شي نو دا به ډېره ښه یو ډیم خو ښه خبره ده دې سره به ډېر جابز هم کریټ شي او نوجوانان ته به ډېر روزګار میلاو شي که سیاه بدلتي راځي د هغې نه به پیسې راځي او بل دا چې یو روزګار به د هغې نه هم پیدا شي زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کم ځمکې به دې کې راغلي د هغې دخوا مناسب ریټ ورکړی شي او بل کمې دلتې چې په دې ځای کې نوکرۍ ورکړی کېږي چې هغه د دې ځای علاقې د خلکو ته ورکړی شي او سانام ډیم د موجوده منصوبې تعمیر 1 کیلومتر اوږد 88 فوټه ډنګوالی او 1155 فوټه پلنوالی لري چې د جوړښت سره به ځمکو بخور سیلګرۍ او روزګار د ترقۍ نوې لارې کولاو شي دا چې کوم دی که نور هېڅ هم ونه
ونه کی نو چې کوم زمونږ د کویانو په دې علاقه کې ځمکه اوبه چې کومې دي هغه سطح هغه لاندې تللې ده نو هغه با تقریبا دا چې کوم د بیا د برابر شي هغه به نه کمیږي بیا نور کوم هر څومره کویان خلک وباسي چینه به چې کوم د په هر ځای کې راوځي څو کاله پس او د ترقۍ لپاره د سیاحت لپاره به هم او دغه شي او هغه چک ډیمونه چې کومونه هغه هم ځای په ځای جوړ شوي دي ګو کې چې د هغې په حواله باندې خلک وایي چې یاره سوري کېږي او هغه شانتې مضبوط نه دي اوبه دې راځي خو بیا هم چک ډیم چې کوم دی نو هغه جوړ شوي دي یوازې په دې خوړ نه بلکې د خمپور په خوړ باندې هم همایون خان جوړ کړي دي الله دې کړي چې څومره موده ده د دې دپاره د جوړېدو دا د هغې نه مخکې جوړ شي او دا سیمه ورسره د تحصیل دینزي ولس د اسبن ولس د دې ملکن ډویژن او د کوزدر ولس چې کوم دی هغه دلته د سیاحت دپاره راځي او دا خلک د ترقۍ سره مخ په وړاندې چې کوم دی نو دا لاړ شي تاریخ ته چې کوم دی په دې ډیم کې د هر هغه چا کردار دا یاد ساتي چې چا د وجې حصار او چا چې کوم دی نو جوړ کو باقي چې کوم دی په دې کې هیڅ نقصان نشته دی ځمکې وي الله تعالی دې هغه خلکو له نورې ځمکې ورکړي د دې بهته پیسې میلاویږي د ونه بهته پیسې میلاویږي او هغې خلکو ته چې څوک خفه دي په دې باندې نو هغې له پکار ده چې په دې باندې خوشحالۍ اظهار وکړي ځکه چې دا د تحصیل دینزي او د کوزدر د ترقۍ یو ډېر لوی پراجیکټ ډېره لویه منصوبه ده چې دا ملک به ورسره دا سیمه به ورسره ترقي کوي